د دې پروګرام مقصد خو دا دی چې په دې ملک کې کومې مهنګۍ کم طوفان چې الریډي موجود دی او را روان دی. ما په خپل بیان کې دا وی چې دا موجوده مهنګۍ چې دا په دې باندې هونه رکاويږي. تاسو ته پته ده چې د IMF سره کم د زموږ د ملک کم دغه چې روان دي مذاکرات هغه تقریبا دریم دغه دا چې درې ځله هغه ناکام شو، اوس بیا هم روان دي او دومره مجبورا دغه شرایط مني. ولی په ملک بل حل نشته. دغه مل د IMF نه د پیسو د اغستو د قسط اغستونه د ملک سره بل څه دغه نشته دی. دوی چې دغه قسط والی باقاعده هغه شرایط باندې به عمل کوي، بیا هر ورځ مطلب د پټرول، بجلی، وړه، هر شی درې مسولونه موږ باندې بګرانیږي او دا به دې حتی رسي چې دا به د خلکو د برداشت نه وځي. لهذا په دغه تناظر سره زمونږ د PDM د جمعیت الاسلام مولانا فضل الرحمن صاحب هغه باقاعده مطلب د مخکې غټول ملک د مظاهرو اعلان کړی دی. د رواني تقریبا د یو هفته پورې به زنګ د مظاهرې سټارټي زمونږ د مظاهرې په دې باندې ونی بر مرحله به ان شاء الله زمونږ بیا ریلیانی بیا به مطلب کې د اسلام آباد طرف ته لنګ مارچ وکړو او د کمی پورې چې مطلب د اهل وزیر اعظم او دا مطلب ظالم وزیر اعظم چور چې ځان ته خپل باندې وایي مطلب د چې چور دی د په خپل د کمی پورې مطلب د قوم د خلک نه دغه شي زنګ د تاریخ بجه. ما دا کله چې مونږ د خپل مظاهره کوله نو ما د MP ولا سره هم رابطه وکړه. مې که تاسو مظاهره کوئ چې مونږ د خپل مظاهره شریک وکړو، مونږ به ټولې فاټي کانفرنس راغواړو او د اخبار دغه چې د میډیا والا ورونه د بازار صدر دا ټول په مشترکه ده چونکې د مسله خو د ټولو ده. نو د هغوی وی چې مونږ په خپل مظاهره په 25 تاریخ کوو او په دغه ورځ به کوم د پارټۍ تر نه اډر دی. بیا د مسلمي ګروپونو سره مې رابطه وکړه، دغه تر نن څه ریسپانس رانغی. لہذا مونږ مطلب دا خدا کوشش چې دا مظاهره د ټولو پارټو د ټولو ټریډ فدریشن او د ټولو میډیا والو په جمع باندې وشي. خو دغه طرف موږ ته ریسپانس رانغی. لہذا موږ میدان کې ولاړ یو او هغوی کې ان شاء الله مخدوي چې زموږ د مظاهرې چې دا فلحال د مظاهرې د هدف روانې دي. دویمه مرحله چې هغه بریلیانی، دریمه بیا به اسلام آباد ته د لانګ مارچ شي. که زموږ مشران موږ ته د اسلام آباد د لانګ مارچ لپاره اعلان وکړو بالکل موږ برپور ځو. څنګه چې ما تاسو ته وویل چې دننه تقریبا یو نیم کال مخکې ازادي مارچ چې هغه مطلب اسلام آباد کې 14 ورځې زموږ د جمعیت الاسلام د مولانا صاحب په مشرۍ کې الته مطلب موږ کړو. ان شاء الله بیا به هم د قوم د لپاره د خلکو د لپاره موږ دغه ورکو قرباني ورکو. قوم له دا پیغام ورکو یو شی او مطلب دی که په دې ملک سونه سیاسي پارټۍ یو شی او دا قوم او دا ملک د ټول په شریکه باندې دی ټول یو شی او د دین اهل حکومت د دې چور وزیر اعظم او د سلیکټډ وزیر اعظم نه مطلب دی چې د نجات راکړي. دغه ټول قوم د خلکو د پیغام دی. خبره د خلکو لاول دغه د پریشر دی یره ده چې اوس کومنګ راوځو او لک به د باندې دباو راشي نو که خیال کړي د مشران اکثر هم شاده شي نو دوی چې موږ بس وکړو نو زمونږ الحمدلله د خو شاه صاحب تاسو ته هم ده د ټوله دنیا ته چې نو هغه واضح ده چې زمونږ قیادت چې نو هغه بالکل پاک او صاف دی. هغه د نیب چې نو هغه چیپ هم ویلې دي، هغه نور چې نو APSR والا هم ویلي تمام حضرات. نو موږ ته خپل قائد باندې خپل قیادت باندې چې نو هغه برپور اعتماد دی او موږ ته خپل کارکن هم معلوم دی. نو په دې وجه باندې موږ نډر چې نو هغه په هر ځای کې ډایرکټ چې نو هغه راوځو. نو تقریبا زما چې نو هغه اندازه ده چې بعضی مرګري چې نو هغه لګي تشویش او یره چې نو هغه محسوسي. نو ان شاء الله العزیز د چې زمونږ کم دا پروګرام دا یو څو وشول د خلکو کې به ان شاء الله العزیز جذبات چې نو هغه برابر. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ناول خبره خدا ده چې نن سبا د وخت دا ډیر زیات ناوزګاره شوی دی او خلک ډیر زیات مصروفه دی. نو یو خو دغه وجه هم کیدی شي. دویمه دا خبره چې د خلکو نه هغه حس ختم شوی دی، هغه جذبه هغه څیز په دې خلکو کې نشته. ځکه چې هغوی وکتل چې د دې نه مخکې چې کم کارخانو والا خلکو هغوی په اپتو احتجاج وکړو هغې سزې ونه نیو. دغه رنګې نورو محکمو والا احتجاجونه وکړه هغې سزې ونه نیو. زمونږ استادانو احتجاجونه وکړه هغې سزې ونه نیو او په میاشتو احتجاجونه وکړه. نو د هغوی په ذهن کې او د هغوی په زړه کې دا یو خبره ده که چېرې مونږ یو ګنټه دوه احتجاج وکړو نو هغه به سزې ونیسي. او د هغې وجه دا چې کله په یو ملک باندې یو سیاسي سړی مسلط کړی شي هغه ته د دې خبرې یره محسوسیږي چې آیا که چېرې ما دا کار ونه کړو نو دا خلک به زما نه متنفره شي، دا خلک به سبا زما خلاف بل وشي. د دې نه معلومیږي دا چې په ده باندې د عوامو احتجاج اثر نه کوي. دی سیاسي سړی نه دی بلکې دی راویستی شوی دی، یو مهره ده او په ځای باندې لګېدلی دی. نو خلکو په ذهن کې دغه یو ټک دی، د دې د وجې نه خلک اغازي ته نه راځي.